بلال روانو چتر وګړلا پښتانه ویل چې مولانا روم رحمت الله علیه په خپل کتاب مثنوي شریف کې یو بهترینه واقعه را نقل کړې مختصر الفاظو کې یوه زنانه وه هغه به چې شپږو میاشتو ته به بچی ورسېدو هغه به وفات شو شپږو میاشتو ته بچی ورسېدو وفات شو په دې کې تقریبا د دې 20 بچي وفات شو په ورځو کې ورځ وه د یو پیره د شپې راپورته شوه نیمه شپه د تهجدو لپاره تهجد مونځ یې وکړو تهجد مانځه نه بعد یې الله پاک ته سوال وکړو چې یا الله دا کوم قسم مشکل ماته جوړ دی دا کوم قسم هغه ماته جوړ یا الله ته ما امداد وکړي مختلف قسمه ژړا او فریاد یې وکړل او چې کله دا اوده شوه نو په دې خوب یې ولیدو خوب یې ولیدو چې یو بهترینه ماڼۍ ده په جنت کې او د دې نوم په لیکل شوی دی او یو فرشته ورته راغله ورته فرمایي چې دا ای بیبي دا ماڼۍ او دا بنګله د تا ده دی ورته چې دا څنګه دا ما ده چا چې یوه خبره درته کوم چې دا ماڼۍ هم د تا ده او په دې ماڼۍ کې د تا هغه بچي چې په دنیا کې وفات شوي دي هغه هم ټول موجود دي هغه یې چې وکتل ډېره زیاته دا خوشحاله شوه ډېره زیاته مطمئنه شوه او ویې چې یا الله دومره عزت دومره بهترینه ماڼۍ او بیا هغه بچي هم دلته دي نو فرشتې ورته وفرمیل چې الله تعالی تا دپاره دا ماڼۍ جوړه کړې وه خو عمل د دومره نه عمل د کم و دغې ماڼۍ ته د رارسېدو دپاره او دغې جنتي محل د مالک کېدو دپاره الله تعالی په تا باندې دا مشکل او تکالیف راوستل او د تا بچي وفات کول ورنه تا عمل دومره نه و دغې وجې نه الله تبارک وتعالی په تا باندې دا مشکلات راوستل دا چې د خوبه را بیداره شو ویل چې یا الله کلونه کلونه مې نور هم په غمو کې وساته خو چې دا خوشحالۍ او دا محلات مال راکړي نو کله کله انسان د تکالیفو په وجه باندې هغه مرتبه بیا موځي چې هغه تهجد ګزار انسان هم نشي بیا موتی الله د مونږ تاسو باندې ډېرې خوشحالۍ راولي او چې کله مصیبت راشي نو الله پاک مونږ له د صبر توفیق راکړي